محدثین ستانه زیات امانتدارو دی د قرآن خلاف روایتونه ندی منلې. نن دا اجتماع په دې باندې گواه ده چې د الله د پیغمبر احادیث حجت دي او مونږ هر منکر حدیث کافر ګڼو یا نه ګڼو. لاسونه پورته کې او کلک عزم وکړي د الله د پیغمبر حدیث په حجت ګڼو که نه به ګڼو. ټول لاسونه پورته کې او عهد وکړي دا اجتماع د دې خبرې آواز ورکوي چې مونږ به د الله د پیغمبر د احادیثو دفاع کوو که نه به کوو. د الله د پیغمبر د احادیثو منکر به خپل دشمن ګڼو که نه به ګڼو. یو آواز سره خپل آواز میلاو کې چې د الله د پیغمبر په حدیث په ننګ کوو که نه به کوو. د الله د پیغمبر د احادیثو د منکرینو نه به براعت کوو که نه به کوو. په ژبه به د دې مقابله کوو که نه به کوو. د منبر او د محراب نه به د هر منکر حدیث خلاف آواز اوچتو که نه به اوچتو. خپل قلم او خپل صلاحیتونه به د الله د پیغمبر د حدیثو په دفاع کې استعمالو که نه به استعمالو. خپل قلم په ذریعه به هر منکر حدیث ته جواب کوو که نه به کوو. ای احنافو یو شی، ای دیوبندیانو، ای بریلیانو ورونو، د الله د پیغمبر د احادیثو دفاع ته یو آواز او یو قوت شي. انشاءالله ټول به د حجیت حدیث مسله کې متفق او متحد یو که نه به یو. انشاءالله د الله د پیغمبر د حدیث دپاره به خپل سر او خپل بدن قربانو که نه به. موضوع ده چې خوند کوي چې په دې طلبا هم خبرې وکړي، علما پې هم وکړي او په عوامو کې هم دا جذبه ژوندی شي. د مقام حدیث په عنوان باندې څه خبرې کول غواړم. دا خبره ټولو عوامو له ذهن کې کېښودل پکار دي چې زمون دین کې اصل اساس او بنیاد قرآن او حدیث ته حاصل دی. دې ته مصادر اصلیه وایي. څنګه قرآن منزل من الله دی، وحی دا او حجت دی، اور د الله د کتاب منکر کافر دی، دغسې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ژبې نه راوتی په صحیح سند باندې امت مسلمه قبول شوی احادیث دا هم داسې حجت شرعی دی لکه څنګه چې قرآن دی، اور د حدیث منکر هم داسې کافر دی لکه منکر د قرآن چې کافر دی. په دې خبره د عوامو ذهن پوره کولاول ضروری دی چې چرته څوک دا ونه وایي چې ګنې دا احادیث صرف د قرآن شرح ده او مستقل حجت نه ده. نه، دا شرح نه ده، دې ته شرح وایي. دا تشریح نه ده، دا مستقل تشریع ده. نو عرض مې دا کو د حدیث یو مقام یو مرتبه اغا اتصال او ملازمت د الله د کتاب سره ده. یعنی چرته چې الله تعالی خپل حکم ذکر کوي او چرته چې الله تعالی خپل تذکره کوي، نو د الله کتاب په دې خبره باندې گواه دی چې الته الله د محمد رسول الله تذکره او د الله د پیغمبر د اطاعت تذکره خامخا کوي. اتوی اتصال و ملازمت او باقی دا اللہ کتاب گواہ دے. قرآن کی دا مضمون بار بار راضی اطیع اللہ و اطیع الرسول. اے خلق دا اللہ تعالی خبر امنے و اطیع الرسول او دا اللہ دا پیغمبر خبر هم امنے. دا دوارا یوزے ذکر کی گی او دا علماء ناستی من دی طلباؤنا دا ٹکی اورو وی معطوف و معطوف علیہ پا منز کے مغایرتی. اطیع اللہ و اطیع الرسول یو شے ندے. اطیع اللہ اگا سستے چاگی تا قرآن وی، اطیع الرسول اگا وحی دا چاہ دا قرآن نا علاوہ دا وحی جلی نا علاوہ دا وحی حفیب طریقہ باندے
د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذهن باندې الله تعالی کوم تشریح د قرآن را لېږلې ده هغې ته وایي وحی او هغې ته وایي حدیث. نو الله تعالی په دې خپل کتاب کې فرمایي اطیعوا الله، د الله د کتاب تابعداري وکړئ، ورسره واطیعوا الرسول، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ. نو دا خلق کم خلق چې وایي چې صرف قرآن ومنه، والله چې دا صرف قرآن هم نه مني، ځکه دې صرف قرآن د قرآن سره سره د اطیع الرسول حکم ورکړی دی او صحیح د ابن خزیمه کې په دې باندې بحث کړی دی او احادیث ذکر کړي دي چې دنیا کې داسې یو ډله نشته چې قرآن داسې کافی وګڼي چې د قرآن د کفایت سره سره حدیث ته محتاج نه. کمی ډلې چې قرآن د الله کامل کتاب ګڼي هغه ډلې بیا هم دا وایي ځینې احادیثو ته ضرورت دی، ځینې وایي نه حدیث ته ضرورت نشته خو سنت د رسول الله ته ضرورت دی، ځینې وایي نه حدیث ته ضرورت دی نه سنت ته ضرورت دی، تعامل د امت ته ضرورت دی. هر ډله په دې خبره ګویا نه ده چې قرآن صرف د 13 سپارو په شکل کې د انسان رهنمایي دپاره کافي نه دی. دې قرآن دپاره خامخا یو شرع پکار ده. نو څوک د امت اقوال شریعت ګڼي، څوک د فقهاو اصول شریعت ګڼي، څوک د خلکو متابعي اقوال شریعت ګڼي. موږ وایو د قرآن شرح په هغه انداز باندې پکار ده په کوم انداز چې رب العالمین فرمایلی ده او هغه ډېر په ښه انداز فرمایلی ده فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. کله چې یو مسله کې اختلاف راشي نو خبره قرآن ته پیش کې فردوه إلى الله، الله ته پیش کې، والرسول او رسول الله ته پیش کې. الله ته پیش کولو مراد قرآن دی، د والرسول نه مراد څه شی دی؟ منکرین حدیث دی دې تعین وکړي نشي کولی. دې د وجنه د الله د پیغمبر د حدیث اول مقام دا دی اتصال او ملازمت د قرآن سره راغلی دی چې څنګه د الله کتاب وحی ده داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم وحی ده. دویم نمبر مماثلت د الله د کتاب سره په یو شانوالي کې راغلی دی. هغه داسې چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت اصل ګرځولی دی. من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر اطاعت وکړو گویا کې د الله اطاعت وکړو. اهل علم پوهیږي دلته اطاعت الرسول اصل وګرځو اور حدیث او د هغې حجیت فرع وګرځوله. قرآن د دې معنی مطلب دا دی او د دې آیت مطلب دا دی چې څوک د الله کتاب ته ځان رسوي، د الله کتاب ته د رسېدو دپاره د الله د پیغمبر د ژبې او د ذمهوارۍ نه بغیر قرآن ته د رسېدو هم بله لار نشته. د کومې ژبې نه چې قرآن راوتی دی ام د دغې ژبې نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راوتی. مونږ ته قرآن ډایرکټ نه دی راغلی، مونږ قرآن ډایرکټ نه دی اورېدلی، بلکې د الله د پیغمبر په زمانه کې هم قرآن د الله د طرف نه برای راست چا نه دی اورېدلی. قرآن هم د الله د طرفه د رسول الله په ژبه باندې مونږ ته راغلی دی او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د الله د پیغمبر د ژبې نه راغلی دی. تعجب دی په منکرین حدیثو باندې قرآن د رسول الله د ژبې نه راغلی دی هغه مني او حدیث هم د رسول الله د ژبې نه راغلی دی هغه نه مني. قرآن د رسول الله په ژبه باندې راغلی دی هغه ټول مني او حدیث چې د رسول الله د ژبې نه راغلی دی هغه د خپل عقل موافق مني. نو تعجب دی په دې خلکو باندې. دې وجنه عوام په دې خبره باندې ځان پوهه کوي منکر حدیث دا د آسمانی وحی نه منکر دی، دا سه جذباتی خبره نه ده. منکر حدیث د الله د کتاب د نیمه حصے نه منکر دی.
منکر حدیث د الله د اصل پیغام نه منکر دي. دیو جنا پدې کې د اهل علم اتفاق او د ټولو په دې خبره باندې اجماع ده چې څوک د الله د پیغمبر د احادیث منکر وي دا بل اتفاق کافر دی. او په دې فتوا کې نه په سلفو کې چا اختلاف کړی دی او نه په خلفو کې، اتفاقی خبره ده. او دا فتوا قرآن ذکر کړی ده او دسې فرمایلی دي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وربکا ستا پر رب میں دے قسم وی دا رسول اللہ رب سوکو طولو ہے دا رسول اللہ رب سوکو فلا ہرگز دا سنہ دا سنچ دے خلقو خیال دے وربکا ستا پر رب میں دے قسم وی یعنی اللہ فرمائی پخپل ذات میں دے قسم وی لا یؤمنونا دا دے خلقو ایمان مقبول ندے حتی یحکموک فیما شجر بینهم تر دې چې تا فیصله کون وګرځي. څوک فیصله کون وګرځي؟ حتی یحکم القرآن نه دی ویلې چې قرآن فیصله کون وګرځي بلکې حتی یحکموک تا به فیصله کون ګرځي. او ستا فیصله کېدل عام دي کستا خبره د قرآن په شکل کې وا هم به دا خلق مني او کستا خبره د رسول الله د جبه نه راوتی یعنی د حدیث په شکل کې دا هم به دا مني. کله قرآن نه مني هم د الله یؤمنون دي د ایمان خواږه هغه نشي حاصلولی او که حدیث نه مني نو هم دي د ایمان خواږه نشي حاصلولی. دې د وجنه د الله د پیغمبر د حدیث دویم مقام داده چې مماثلت د الله د کتاب سره راغلی دی. څنګه چې د الله تعالی کتاب وحی دا داسې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره هم وحی دي. څنګه چې د الله د کتاب منکر کافر دی داسې د الله د پیغمبر د خبره منکر هم کافر دی. بل خبره قرآن د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تشریح نه بغیر نامکمل دی. ځکه الله تعالی فرمایي چې تا باندې ما دا قرآن نازل کو اس د پاره مې نازل کو لتبین للناس ما نزل الیہم چې تر دې قرآن بیان وکړي. پته لګي چې بیان الله تعالی په خپل نه دی کړی، بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حواله کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ځان نه وی، هغه ته د الله تعالی د طرف نه وحی کیږي. دې د وجنه اهل علم ذکر کوي الله تعالی په دې قران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جبه ذمہ دار جبه ګرځولې ده. دسه او فرمایل وما ينطق عن الهوى د دې جبه دا نطق د خبره د خپل خواهش نه نه ان هو الا وحي يوحى. د رسول الله دا خبره ټول وحی ده، کله وحی د قران په شکل ده او کله وحی د سنت رسول په شکل ده، کله وحی د احادیث رسول په شکل باندې ده. دیو جنا ځان په دې خبره باندې ټول پویول ضروری دي چې د الله د کتاب نه منکر هم کافر دی، خود الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې نه منکر هم کافر دی. او بل د حدیث لوی مقام داده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړی دا نظر الله امرا سمع منا شيئا بل راضي سمع مقالتي فحفظها وواعاها واداها كما سمعها. رسول الله فرمایي دا هغه خلکو مخونه دي تازه شي چې هغه زما خبره نور ته رسي. نو الحمدلله موږ دا خبره کوو چې دا مسلمانان دا د الله د پیغمبر په احادیث باندې ټول راجم دي، دا په متفق او متحد دي. دیو چې موږ ګورو کبرلیان دي که اکثر احناف دي که دیوبندیان دي که زری پنځپیریان دي ټول دا خبره کوي چې د الله د پیغمبر احادیث وحی ده او د دې منکر کافر دی. دیو چې مسلمانانو دا اهم عقیده ده د حجیت حدیث.
او که مسلمانان په دې عقیده کې تساهل کوي سستیا کوي د پرویزی طبقه ته به یو خوند غوندې حاصل شي دې ته به ډاډ حاصل شي او دې به وایي چې یاره دا خو څه دومره غټه مسله نه ده معاشره کې قبلیږي دې د وجه نه هر نوجوان هر عالم هر شیخ هر امی هر سپینګری هر نارینه او زنانه دې د الله د پیغمبر د حدیث سره د خپل محبت اظهار وکي او دا خبره دې بر ملاو کی چې د الله د پیغمبر د حدیث نه منکر وي هغه زما دوست نشي کېدی هغه زما رهنما نشي کېدی هغه زما د مذهب عالم نشي کېدی او هغه مسلمان هم نشي کېدی دا د ټولو عقیده ده او کنه ده نو عرض مې دا کو چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دا داسې سپک او معمولی نه دي چې څنګه نن دا پرویزیان په دې معاشره باندې چړ ورځي او د دې خلکو انکار دا د عوامو دپاره ډېر تباه کن دی عالم سړی چې هغه د کتابونو مطالعه لري هغه د دې انکار حدیث د فتنې نه متاثره کیږي ځکه هغه ته پته ده چې دا د الله کتاب دی او د دې تشریح چې د رسول الله په ژبه څوک نه مني کائنات کې داسې مقبول شخص بل نشته چې د هغه تشریح ومنلی شي علما په دې پوهېږي خو عوامو ته دا یو دوکه ورکوي وایي ای خلکو مونږ حدیث منو خو هغه حدیث منو چې د قرآن سره موافقي هغه حدیث منو چې د قرآن سره موافقی وی چې د قرآن خلافی تاسو یې مانئ نو عوام خود وی یاره چې د الله د کتاب خلافی داسې حدیث به هم زه ومنم یاد ساتئ مونږ چیلنج سره وایو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحیح السند حدیث چې امت د مسلمانانو قبول کړي یو حدیث بس داسې ثابت نکی چې هغه د الله د پیغمبر حدیث وي په صحیح سند ثابت وي امت مسلمه په خاموش پاتې شوي او دا د قرآن خلافي سوال نه پیدا کیږي تر سوال لسمې صدې سړی ته په قرآن ماینې او امام بخاری او امام مسلم او دا محدثین آیا په قرآن نو ماین کتا ته وحی شوی وي او په وحی کې راته ویلي شوي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی خو ټیک ده او د وحی نه بغیر تا ته دا پته څنګه ولګېده چې دا حدیث د قرآن موافق دی او دا د قرآن مخالف دی دا خو یو بدیهي شی دی د حدیث د قرآن موافق او حدیث د قرآن مخالف دا خو یو عام ذهن هم معلومولی شي نو په 1400 کاله امت باندې دا مسله پټه څنګه پاتې شوه یو خفي معامله کوي په سند کسه کلام وي دا په یو سړي پټ پاتې کېدی شي خو د الله د کتاب سره یو خبره موافق ده او که مخالف دا چې په 1400 کاله بعد تا باندې پټه نه ده دا په امام بخاري څنګه پټه شوه دا په امام مسلم څنګه پټه شوه دا په محدثینو د امت باندې څنګه پټه شوه یاد ساته دا د قرآن مخالف دی او که دا د قرآن مخالف نه دی دا صرف یو پروپیګنډا ده دا صرف یو فتنه ده والله په دې طریقه باندې دی د الله د کتاب نه هم منکر کوي موږ وکتل چا چې وی چې زه هغه حدیث نه منم چې د قرآن خلافي تر اوسه یې دا رټې لګولې نن د نټ په سترګه باندې د عوامې ګوري هغه صفا د الله د کتاب مخالفت شروع کړی دی که نه دی شروع کړی کله وی یاره دا معجزات چې دي وی دا ټیکنالوجي سیستم د سلیمان علیه السلام دپاره وی هوایي تخ نو وی په هوا کې هم لا تخته لوتي شي کله کله وی دا ابابیل چې وی دا د هغه وخت اپسوله جازونه وی پرندې څنګه په مښوکه کې کاڼې راواغستو د ابرهه قوم یې پې تباه کو تاسو وایئ دا قسمه خبرې چې وای آدم چې دی دا د یو سړي نوم نه دی آدم وی هر انسان ته وی نن دا خبرې شروع شوې وای یاره دا انسانان چې دي دا د شادوګانو په نسل کې ترقي شوې ده او د دین انسانان جوړ شوي دي دا خبرې د قرآن خلاف دي که د حدیث خلاف دي خلکو تاسو را تپوس کو دا خبرې د قرآن خلاف دي که د حدیث خلاف دي دا د ټولو نه اول د قرآن خلاف دي
نو چا چې وی چې زه په قرآن باندې ننګ کوم احادیث په قرآن باندې تلم دا یې پرونه چغه وه وایي زه هغه حدیث نه منم چې د قرآن خلافي پرونې دغه چغه وهله والله نن د هغه خبر نه انکار کوي کوم چې د الله د کتاب نه صراحتا ثابت دي موږ وایو دا د دې احادیثو کرامت دی دا د دې احادیثو هغه شرف دی چې چا د الله د پیغمبر د حدیث نه انکار کړی دی نن په دا میډیا ګواه ده هغه خلک نن رسته رزه انکار قرآن ته لګیا دی د قرآن په آیتونو کې خپل عقل چلی او د الله د پیغمبر د احادیثو نه انکار کوي زار شم د خپل شیخ عبدالسلام الرستمی رحمت الله علینا هغه د خپل کتاب نوم ایښی دی انکار حدیث انکار قرآن تک یاد ساته کم سړی چې د محمد مصطفی نه نقل شوي په یو چاړ شوي سند سره د رسول الله په خبره اعتماد نه کوي والله بې سند راغلی قرآن باندې د دې اعتماد چرې نه راځي دا یاد وساتئ دې نه ځان خبر کې د دې فتنو شکار نشي او اے کالج والو اے نوجوانانو صرف د فیسبوک په مخ باندې اعتماد مکوئ دا د قرآن او د حدیث بیانونکي مشایخ د دې درسونو کې کېنئ د فتنو نه متاثر نشي انکار حدیث دا د انکار قرآن د پاره اولنې پوڼې ده ډېر مخکې لوی عالم علامه ابن خزیمه رحمت الله علیه په التوحید کې لیکلي وایي فمن ادعا من الجهلة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لكتاب الله فانا الضامن بتصحيحه وای چا چې دا دعوه وکړه چې د الله د پیغمبر یو صحیح السند حدیث دا د قرآن خلاف دی ابن خزیمه وای زه د دې خبرې ذمه دار یم چې دغه حدیث به زه د رسول الله دا حدیث به زه د قرآن موافق ثابتوم نو عرض مې دا کو داسې ممکن ده چې زما ذهن یو حدیث ته نه رسی جهل شتا لیکن داسې ویل چې دا حدیث محدثینو قبول کړی دی او سره د دې دا زما د عقل خلاف دی نو دا به د قرآن خلافي یاد ساتئ دا هلاکت والا خبره ده او مسلمانان دا ستاسو ذمہ داری جوړیږي لکه څنګه چې په میله کې ګوړه معلومه وي څنګه چې په میله کې ټماټرو کې خو خراب معلومه وي څنګه چې کپړه اخلي او خو خراب پکې معلومه دا د الله دین دی د میلې د ګوړې نه دا ډېر مقدس او مکرم دی د بازار د سودا نه دا ډېر مکرم دی ځان به کړوي او د الله په دین کې به د حق او د باطل فرق کوي دا چې څنګه د علماو ذمہ داری ده دغه سدا د عوامو ذمہ داری ده ان شاء الله ټول به د الله په دین باندې ځان پویو که نه به پویو بل دا خبره یاد ساتئ چې د الله د پیغمبر د احادیثو انکار چام کړی دی الله شرمولی دی د واصل ابن عطا معتزلون بعد د هند په ځمکه باندې لومبی منکر حدیث سر سید احمد خانو د هغه په ملګرتیا کې عبدالله چکلالوي دی ودرېدل د هغه په ملګرتیا کې اسلم جی راجپوري دی ودرېدل د هغه په ملګرتیا کې دا منکرین حدیث ودرېدل او د دې عبدالله چکلالوي پلارو غلام نبی نومې و هغه اول ډېر سم سړی و بیا چې کله منکر حدیث شو نو په دې خبره باندې قرآن مطالعه کو چې مړي له به غسل ورکولی شي او که نه دا علما ناست دي په قرآن کې داسې اشاره هم نشته چې مړي له به غسل ورکوي مونږ تاسو ټول چې مړي وشي نو غسل ورکو که نه ورکو جی ټول آواز ونکو مړي ته مونږ غسل ورکو که نه ورکو الان کې قرآن وی ثم اماته فاقبره چې مړ شو نو فورا قبر ته رسوه نو هغه چې وکتل چې قرآن وایي چې ثم اماته فاقبره نو غسل پکې د کمې راغی نو هغه دا وصیت وکړو وایي چې په قرآن صحیح عمل کوئ وی ما به خښویم نه ځکه وی قبر برزخ ته وي وی ما یې دغسې الله ته وسپارئ نو هغه غلام نبي هغه یو ځنګل ته وړو او هلته کې پرېښودو نه یې وله غسل ورکو په دغه حال وپړسېدو درندگان پرالو زره زره کو ختم شو دا د منکر حدیث انجام دی کم سړی چې منکر حدیث دی
نو یاد ساته چې هغه به منکر قرآن وي او د هغه ژوند به الله د ذلت سره مخامخ کوي. دې د وجه نه دا د قرآن نه ثابت شوې مسله ده چې موږ به د الله د پیغمبر د ژبې نه راوتې قرآن هم منو او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژبې نه راوتې احادیث هم منو او دا زموږ یقین او عقیده ده چې دا د امت مسلمه محدثین، دا امام بخاری، دا امام مسلم، دا د الله د پیغمبر په حدیثو ښه پوهېدل، دا د قرآن دشمنان نه وو. دی چرې داسې روایت نه دی اغوستی چې عادي د قرآن خلاف وګرځي. ستا چې په خپل ځان دومره اعتماد دی چې د قرآن خلاف روایت نه مني، انشاءالله دا محدثین ستا نه زیات امانتدارو، دی د قرآن خلاف روایتونه نه دي منلی. نن دا اجتماع په دې باندې ګواه ده چې د الله د پیغمبر احادیث حجت دي او مونږ هر منکر حدیث کافر ګڼو یا نه ګڼو. لاسونه پورته کې او کلک عزم وکړي د الله د پیغمبر حدیث په حجت ګڼو که نه به ګڼو. ټول لاسونه پورته کې او عهد وکړي دا اجتماع د دې خبرې آواز ورکوي چې مونږ به د الله د پیغمبر د احادیثو دفاع کوو که نه به کوو. د الله د پیغمبر د احادیثو منکر به خپل دشمن ګڼو که نه به ګڼو. یو آواز سره خپل آواز میلاو کې چې د الله د پیغمبر په حدیث په ننګ کوو که نه به کوو. د الله د پیغمبر د احادیثو د منکرینو نه به براعت کوو که نه به کوو. په ژبه به د دې مقابله کوو که نه به کوو. د منبر او د محراب نه به د هر منکر حدیث خلاف آواز اوچتو که نه به اوچتو. خپل قلم او خپل صلاحیتونه به د الله د پیغمبر د حدیثو په دفاع کې استعمالو که نه به استعمالو. خپل قلم په ذریعه به هر منکر حدیث ته جواب کوو که نه به کوو. ای احنافو یو شی، ای دیوبندیانو، ای بریلیانو ورونو، د الله د پیغمبر د احادیثو دفاع ته یو آواز او یو قوت شي. انشاءالله ټول به د حجیت حدیث مسله کې متفق او متحد یو که نه به یو. انشاءالله د الله د پیغمبر د حدیث دپاره به خپل سر او خپل بدن قربانو که نه به قربانو. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.